د یوم ازادي 14 اگست په حواله سره یو څو خبرې تاسو سره شیر کوم. د الله جل جلاله په دې عظیم نعمتونو کې یو ډیر قیمتي او عظیم نعمت ازادي ده. الله جل جلاله په 27 رمضان المبارک جمعه المبارک جمعه الوداع 14 اگست 1947 باندې دا عظیم نعمت مونږ او تاسو ته راکړی. دا نعمت چې کوم مونږ او تاسو ته میلاو دی د دې په بدله کې مونږ او تاسو له څه کول پکار دي. کم د الله جل جلاله شکریا په کومه طریقه باندې کول پکار دی او د ازادي مونږ ته څنګه حاصله شوې ده، د څه د پاره حاصله شوې ده. نو اوله خبره دا چې د ازادي چې کوم الله جل جلاله مونږ او تاسو ته راکړی ده، نو دا داسې د من او سلوا په شان تیار په پلیټ کې خودل شوی راکړی شوی مونږ ته نه ده. د دې د پاره زمونږ ابا او اجداد مشرانو سیاسي مذهبي دغه مشرانو جدوجهد او کوشش کړو، قربانیان پیش کړي وي، شهادتونه پیش کړي او بعد دا غینه دغه شهادتونو د دې د قربانیانو په دې ثمره کې خدای پاک دا عظیم نعمت مونږ او تاسو ته راکړی. نن چې په دې پاک خوره باندې په دې پاک وطن باندې مونږ او تاسو د الله او د الله د رسول نوم په جهرن په آزادانه طریقې سره اخلو، اذان او منځ او عبادت نور د دین چې کوم احکامات دي هغه مونږ او تاسو خو په آزاده طریقې سره کوو، نو دا دغه قربانیانو ثمره ده. د ازادۍ د قدر او قیمت نه مونږ اله خبر شو چې مونږ د هغه چانه تاسو کو چې دا نعمت چاته نه میلاو. د فلسطین د مسلمانانو نه، د کشمیر د مسلمانانو نه چې په بیت المقدس کې 2 رکعاته مسکار نشي کولای، د کشمیر مسلمانان چې هغه په آزادانه طریقې سره خپل اظهار خیال نشي کولای، د شام مسلمانان، د عراق مسلمانان، د برما مسلمانان، نو مونږ او تاسو ته به د دې قدر او قیمت معلوم شي چې د ازادۍ سمانه ده او د ازادۍ څه فائدہ ده او دا څومره عظیم نعمت دی. دا یوم ازادي به مونږ او تاسو څنګه مناوو؟ د الله جل جلاله د دې عظیم نعمت شکریا به مو ته په کومه طریقه باندې کوو؟ دا کومه طریقه چې زما او تاسو په ملک روانه ده، آیا دا د شکریا لایق ده؟ دا دغه نعمت شکریا ده چې کوم مخلوط ماحول او مخلوط پروګرامات او باغی کې ډانسونه غانې بجانې نارینه زنانه بربندار یوځي او دوی د غانې بجانې وي، نو دا ازادي مناول شو. دا دغه نعمت عظیم نعمت شکریا شو. دا مونږ او تاسو را د الله جل جلاله شکریا دا د الله جل جلاله ته سر په سجده باندې خودل پکار دي چې یا العالمین است لاک لاک شکر دی. ډیر خلک دغه نعمت نه محروم دي، کم نعمت چې مونږ تاسو ته میلاو دي. د 30 لاک مسلمانانو د قربانۍ سله ده، د غوی د شهادتونو سله ده. نو دغه شهدا او برسی په داسې طریقه باندې مناوي. آیا دا طریقه شریعت برابر کړی ده؟ دا کوم ملک، دا کوم پاکستان چې د انګلستان نه جدا کېده، د دې جدا ملک مطالبه چې کېده، نو دا د څه لپاره شوی و؟ دا د اسلام په بنیاد باندې شوی و. د دې بنیاد دا چې کوم قائد اعظم محمد علي جناح او علامه اقبال صاحب چې کوم خطابات کړي دي چې کوم په تاریخ کې موجود دي چې زمونږ او دغه خلکو په مذهبونو کې فرق دی. زمونږ د پاره مطلب او مقصد د جدا ملک هغه اسلام دی، کلمه طیبه ده. زمونږ د پاره یو قائد دی چې هغه مونږ ته راهنمایي کوي چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه ازادۍ د تحریکونو د پاره دا یو ناره اوچته شو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، کون ہمارا رہنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا سی आवाज نه چې پاکستان دا چې جدا شوی دی د انګلستان نه، د دې مطلب صرف دا خاوره وا په صرف خاوره باندې. خاوره خو صرف په انډیا کې چې کوم و مخکې هم هغه وا خاوره چې کوم د امریکای د برتانیې د وسوم هغه خاوره ده. دا خاوره چې مقدسه ده او د خاورې ته چې کوم پاکواله او کوم عزت حاصل دی، نو دا په دې وجه حاصل دی چې دا په نوم د الله او د الله د رسول باندې آزاد شوی ده. نو موږ بعض کسان وسوم داسې شته چې هغه وایي چې دا پاکستان دا د اسلام په نوم باندې نه دی آزاد شوی. دا خو دا هغه وخت چې کوم مشران او هغه سیاسي او روشن خیال خلکو دای یو جدا ملک یو قائم کړی دی، دا د اسلام په نوم باندې نه دی. دغه کچا نیم مسلمان او مغربي غلام باندې افسوس دی چې تا ته د خپل د وطن د جدا کېدو مطلب نه دی معلوم. د لا اله الا الله په نظریه باندې د دې ملک پاکستان قیام شوی دی. دا خبره همیشه یاد ساتل پکاري چې ازادي د الله جل جلاله په بندګۍ
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې دی. دغه عظیم نعمت د ازادۍ چې موږ او تاسو ته الله جل جلاله راکړی دی، نو موږ او تاسو ته پکار دی چې د دې په ښه طریقې سره د الله شکریا ادا کړو او د خپل وطن سره مینه محبت وکړو، اتحاد وکړو، اتفاق وکړو، په مینه محبت باندې دا وطن جوړ کړو. دغه وطن چې موږ او تاسو ته کومې خوشحالیانې او کوم ازادي او کوم امن راکړی دی، موږ او تاسو هم پکار ده چې دغه وطن سره مینه محبت وکړو، د دې حفاظت کوونکي جوړ شو. علامہ اقبال سے فرمائی انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نیزار دیرین زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ.